السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دا یو ویډیو د ډېره زیاته وایرل شوې ده په سوشل میډیا باندې. دا سایټ کې به زه ته تصویر ولګوم د علامت دپاره چې تاسو له پته ولګي چې دغه ویډیو ده. نو محترمو دا ډېره زیاته وایرل شوې ده او چلولو ضرورت یې زه نه محسوسوم ځکه چې ټولو خلکو لیدلې ده، ځکه په لږو ورځو کې په میلیونز کې ویوز یې حاصل کړلو. لهذا علامت دپاره د تصویر به کافي وي. نو په دې کې دا یو عالم دین د بیان کوي، دغه خبره کوي چې ډېر بعضې علما داسې دي چې هغه د خپلو شاګردانو د طلباو استعمال کوي خپلو ذاتي مفادو دپاره. نو دغه ویډیو نه ده، دا اوس هغه خلک چې کوم د سیاسي جماعتونو سره تعلق ساتي هغوی د علماو په مخالفت کې هغو په خلاف باندې دی ډېر زیات نشریات کېږي نن سبا. نو ډېر خلک د علماو په مخالفت کې دغه ویډیو استعمالوي. مولا یو ملګري په میسنجر باندې میسج وکړو، د یو شخص ویډیو راسینډ کړه چې ګوره دا داسې خبرې کوي او دا خو د عالم دپاره بدنامي ده، د کوم چې پکې د بیان کوي دا خو د دپاره یو بدنامي ده، دپسې اوس خلک خبرې کوي. لهذا یې دې وضاحت ته وکړلی شي ځکه چې دا کوم عالم دین ده په دې ویډیو کې. دې سره چونکې د مو هم یو پېژنګلو یو تعلق و او دا هم درته وایم چې دا تیر کال شهید شوی هم ده. ډېر لوی عالم دین او لویه سرمایه وه د افغانستان او د سلسلې عالیه سیفي یو عظیم او ترجمان عالم دین و او ډېر لوی سړی، امام المناظرین مفتی محمد نعمان فضلي حنفي سیفي تقبله الله دا یې نام و. نو دغه عالم دین چونکې مو له پته د مو سره تعلق و، نو دغه محترم د چې د بیان کړی ده په بل تناظر کې کړی ده. ته خو په هغه وخت سره چې کوم اختلاف د علماو مابین کې څه مسایلو باندې جوړ شوی و د بعضې خلکو سره نامه اخیستنې مناسب نه ګڼم. نو مفتی نعمان صاحب په هغو باندې رد کړی، یا د هغو په مثل باندې چې کوم علما دي په هغو یې رد کړی ده. نو دځه کې د کوم صاحبان دي نن سبا دوی د خپل مفادو دپاره د بیان استعمال کوي چې ګوره دا د مولانا متعلق خبره ده، مولانا فضل الرحمن صاحب یا د جمعیت متعلق دا خبره ده. نه، دا د جمعیت متعلق خبره نه ده، نه د مولانا صاحب خلاف دا خبره ده، بلکې دا هغه ټینګ کې یوه مسله جوړه شوې وه نو په هغې باندې رد کړی و. اگر چې د بیان هر هغه چا لره متوجه کېږي چې کوم خپل د ذاتي مفادو دپاره د ناجایزو مفادو دپاره د خلکو استعمال کوي، نو هر هغه چا لره متوجه ده. نو هغې کې بیا یو د عالم خصوصیت نشته، بلکې هغه عالم وي او که غیر عالم وي، عام وي او که خاص وي، ټولو له دا بیا متوجه کېږي. یوه دپاره هم دا جایز نه دي چې خلکو استعمال په خپل ناجایزو مفادو کې وکړي. نو دا خبره د سره نوٹ کو، چونکې د عالم سره مو تعلق ته ځکه مو د دې بیان وضاحت وکړو، صفایي مې وکړله چې مفتی محمد نعمان فضلي حنفي سیفي تقبله الله هغه یو بلې مسلې متعلق دا خبرې کړې وې، دځه کې خلک یې روشي سیاسي هغه کې استعمال کوي. نو دځه کې یوه بله خبره هم یې تکم، زه چونکې دا خبره سره وضاحت کېده وي چې تاسو له معلومه وي چې زه د جمعیت کارکون نه یم، نه مو سره د څه تعلق شته ده. خو چونکې دا اعتراض چې کوم ده چې کوم د بعضې خلکو طرف نه کېږي چې هلکه علما د طلباو استعمال کوي په خپلو مفادو کې، نو دې جواب کول زه ځکه غواړم چې دا اعتراض فقط په جمعیت باندې نشي واردېدلی، بلکې دا په ټولو دیني حلقو باندې چې څومره علما دي چې دین د نافظولو دپاره کوم جدوجهد کوي او طلبا او علما او عوامو سره ملګري دي، دا ټولو باندې واردېدلی او راتللی شي دا اعتراض. لهذا یې دې جواب زه کول غواړم، دا په لږ بیګ والا باندې هم راتللی شي، په بل چا باندې هم. نو جواب یې دې وجې نه زه کول غواړم. نو محترمو ګوره دا خبره چې څوک کوي چې علما عوام استعمالوي، طلبا استعمالوي، نو دا خبره ګوره داسې نه ده، دې له رنګ بېل قسم ورکولی شي، دې خبرې کې څرګند تعصب لیدلی شي. ځکه چې نو دغه طلبا دغه عوام چې د علماو سره ملګرتیا کړې ده په دې میدان کې، سیاسي میدان کې، هر میدان کې وي، نو ګوره دا د اخلاص د وجې نه کوي، ښه، دا د اخلاص د وجې نه کوي او د دین دپاره یې کوي. نو دې له دا نامه ورکوم چې دا علما استعمال کوي د دو، نو دا صحیح خبره نه ده محترمو. او بل دا خو هغه خلق دي د علما طلبا او د کوم عوام چې د علماو سره ملګري دي، داسې خلق خو نه دي چې کوم بېوقوفان دي، یا علم نه لري، یا پوهېږي نه، سمج نه لري، د ښه عقل دي، ښه بالغ دي، په ښه بد باندې ښه پوهېږي. نو په خپلې مرضۍ سره د علماو ملګرتیا کې دې له داسې رنګ ورکوم چې ګوره علما استعمال کوي، دا صحیح خبره نه ده او د تعصب باندې بنا ده دغه خبره. بله خبره بل زه تاسو له وکړم چې کوم خلک په علماو دغه اعتراض کوي، دو هغه خلکو له ویلې نه ګوري، خپلو مشرانو له ویلې نه ګوري، خپلو لیډرانو له ویلې نه ګوري، هغه خلک چې هغه علما نه دي، سیاسي لیډران دي، نو هغو د خبرې باندې سوچ ویلې نه کوي دا تاسو چې څه کوو آیا دا د عوامو استعمال نه ده؟ آیا تاسو عوام نه استعمالو؟ آیا تاسو د خپل کارکنان نه استعمالو؟ بلکې په ناجایزو مفادو کې ډېرو ځایونو کې تاسو هغوی استعمال کوو، خپلې جلسې جلوسونه په هغو باندې ګرموو ستروو او چې د ته میلاو نشي خلک نو بیا په روپو باندې راغواړو، نو آیا دا د خلکو استعمال نه ده؟
استعمال خو تاسو کوو د خلکو استعمال د عوامو خو دا خو تاسو کوو علما خو استعمال نه کوي علما سره کوم د خلک چې ملګري دا خو مخلص دي دا خو الله د دین د وجې نه سره ملګري دي او هغه په روپو باندې ورته نه رسي دا سره اخلاص وجې نه ملګري دي نو داسې خبرې کول د دینی جماعتونو متعلق داسې غلطه پروپاګاندا کول دا بالکل غلطه خبره ده بلکې کوم خلک چې دا خبره کوي هغه د خیر خپل کردار له ګوري خپل لیډرانو خبرو له ګوري هغه کردار له ګوري چې هغه د عوامو استعمال کوي علما نو داسې خبرې کوم د علماء متعلق دا صحیح نه دي او سره ملګري چې د ویډیو ګوري دوی د مخکې نشر کی چې خلکو غلط فهمي سره ختم شي السلام علیکم ورحمت الله